نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول جمع درود الشريف وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو تقریبا دا 120 جمعه الله کوم تاسو له ژوند را نصیب کو د سیرت په باب کې به ان شاء الله مون خبرې کوو او دا درې مجموعه زمون بالخصوص د نبی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع د هغه بیان او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع خطبه نبی صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې یو اهم څو خبرې کړې دي او د مسلمانانو د پاره فن او نصیحت ته او چا چې په دې باندې ژوندۍ اختیار کړه نو د هغه د پاره د دنیا او د آخرت د هر څه کامیابی ده ما تاسو ته د خطبه د نبی صلی الله علیه وسلم د حج د اخرنۍ خطبه صحیح څه بیان کړي وا او صحیح څه پاتې ده ایسه چې پاتې ده تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته دا وې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانہ پر رسمونو باندې کرخه میټاو کړه او دا اعلان وکړ صریحي چې د جاهلیت د زمانه کم رسمونو کم حالاتو هغه ټول نن د اسلام د تبرکات په وجه اغنن الله د مسلمانانو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د خپو د لاندې دي هغه کې به نبی صلی الله علیه وسلم مثالونه ورکړل د جاهلیت د زمانه چې څومره قتل غارت شوه دی فقط لغارت باندې نبی صلی الله علیه وسلم ټول معافی اعلان وکړ چې د جاهلیت د زمانه چې څومره چا پسې بدل پاتې وو نو نبی صلی الله علیه وسلم لا اول په ځان باندې دا خبره عملی راوستا چې زمونږه یو بدل پاتې ده
د ربيعه ابن حارث ابن عبد المطلب د حذیل قبیلینا هغه ما معاف اعلان وکړو. تاسو با اکثر زمونږ د مبلغینو حضراتو نه اورېدلي زمانه جاهلیت کې یو سړی به چې بل سړی قتل کو نو دا به یو اعزاز ګڼلو. او بل دا د جاهلیت و ناپوهي وه، علم نو. هر سړی او هر مشر به د خپل د قاتل یا داسې د قبیلې د سردار د یو قبیلې د سردار کوپړی دا به د اوبو دپاره استعمالوله او یو اعزاز به یې ګڼلو چې ما نن د پلانکي په کوپړی کې اوبه وڅکې. الله رب العزت علم رسالت نبوت پیغمبر علیه السلام دنیا ته راولېږو. هغه هر څه ختم کړل. انشاءالله که چېرې الله رب العزت موږ له ژوند وفا راکړه زه به تاسو ته د علم په باب کې یو څو جملې بیان کوم. علم څه شی دی؟ علم انسان ته ښیي څه د عالم او د ناپوهه په زندګۍ کې څه فرق دی او د الله سره په مرتبه کې مقام کم دی. دا ټولې خبرې به انشاءالله بیا که خیر زندگی وه دا نبی صلی الله علیه وسلم دا رسالت بیان ختم شي نو انشاءالله بیا به دا موضوع بیانوم یو 4-5 جمعې. د علم تبرکات، د رسالت تبرکات، د نبوت تبرکات، د نبی صلی الله علیه وسلم تبرکات دنیا ته راتګ داو. د دنیا ته رالو رسم او رواج د جاهلیت د زمانه کفر جاهلیت هغه هر څه د قوه د لاندې راوستل. په خطبه کې یو بل خبره وکړه د سود متعلق. تاسو ته تیر شوی جمعه المبارک په ورځ ما ویلو سود انسان زندگی میټاوي، سود د انسان جسم میټاوي، سود د انسان مال میټاوي، سود د انسانیت ته سخت نقصان ورکوي. دا کافران نه دي بلکې په دې امریکا کې دا بوډاګان سیاستدانان راکېنول چې د ملک لپاره څه یو داسې پیدا وکړو. هغه وی دا خپل دولت رواله او د غریبانانو ملکونو باندې ولګوي، ځان پکې وردن نه کوي او به پکې یو کاروبار وکړي یو روزګار وکړي او ورسره دا اګریمنټ وکړي چې د دې نیمه ګټه به موږ له راسي او په سود پې پیسې ورواړوي. نو بیا به تاسو صرف خپلې منافع خورئ او پیسې به د هغې سره بړاویږي او به د هغې سره پرتې وي. نون چې څومره په دنیا کې د مسلمانانو ملکونه دي غربا دي کمزوري دي هغه ټول د پیرنګیانو تړلي په دې انداز کې IMF او ورلډ بینک تړلي. نن چې په موږ تاسو باندې دا څومره ګراني ده په دې دنیا کې خصوص په مسلمانانو په دې پاکستان کې دا د دیو د وجې نه ده.
مونږ یې ټول تړل یو چې څه کوو هغې له ځي نبی صلی الله علیه وسلم سود باندې رد وکړو چې سود حرام دی سود انسان ته نقصانات ورکوي په دې کې په معاشره کې د انسان دپاره پیدا ده چې سود نه کوي زندگی به دې په مشکل کې نه تېرېږي او کله چې ته سود والی نو دا ګټې خو پرېږده چې بیا به هغې له هغه د هغې د سود سوچ کوي چې خدای شی بړاویږي رأس المال به نشي ورکولی نو یو خو الله رب العزت د مسلمانانو سره دا ښېګڼه وکړه چې سود حرام په معاشره کې د ټولو د انسانیت دپاره دا ښېګڼه ده چې سود حرام دی سود پیدا نشته الله وی په ظاهره کې تاسو ته داسې بړاو ښکاري خو په باطن کې ستاسو مال میټاوئ او ذهن کې و خبره یاد بله ساتئ چې من جانبین د سود نقصان دی من جانبین دا مقصد دی چې څوک یې اخلي اخو اسم تباه کېږي هغه په هغه وخت تباه دی او څوک یې چې ورکوي هغه هم تباه کېږي د څوک یې چې ورکوي د هغه د مال نه تبرکات ختمیږي انشاءالله بیا به چېرته په حلال روزه او په حلال رزق او په حلال مال چېرته یو جمعه خبره کوم تاسو ته اهم خبره الله رب العزت او په دې خطبه کې یو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل فاتقوا الله في النساء فإنكم وإذا الله نه ویریږئ په باره د بیبیانو ستاسو کې د ښځو ستاسو کې د ښځو حقوق په معاشره کې اسلام چې ښځو ته کوم حقوق ورکړي دي یو دین نه دي ورکړي امریکا او برطانیه دا چغې وایي ازادي مارچه و لاندې باندې دیو چې څومره ظلمونه د دې ښځو سره کړي دي او کوي لګیا دي اسلام چې ښځو ته کم حقوق ورکړي دي دا هېڅ چاله نه دي ورکړي د دې مثال یو خلاصه به درته ذکر کم چې کله پلار ورثه ترکه مال پاتې شي نو دلته ښځې دپاره نیمه کړې ده د ورور نه بعضې خلک یو شکایت کوي چې یاره ښځې له خو دلته کې اسلام حق لږ ورکړی خو بل طرف ته الله رب العزت څومره لوی احسانات په ښځو کړی دی چې ښځې ته یې مال ډبل کړی د پلار د کور نه خو دې نیمه حصه ویسي خو هلته کې د خاون په کور کې د خاون په جایداد کې اتمه حصه شي معاشره کې وایي ښځه خاوند یې ښځې ته وایي چې ګورې اتمه حصه دې را سره شته زمونږ پښتانه وایي اتم لرګی دې را سره شته نو الله رب العزت من جانبین برابر کړل انصاف یې وکړو چې داسې ونه شي
چې د ورور حصه کم شي دلته کې ښځو ته حقوق برابر ورکړل او هغه کم الک یا په دې کور کې پاتې کېږي ورور دی هغې له خپل انصاف حق ورک د الله رب العزت نظام دا ټول په انصاف دی عدل نبی صلی الله علیه وسلم ډېره زورهله ورکړه په خطبه کې چې ګورې ښځو ته خپل حق ورکوي د ښځو سره انصاف وکړي خاوندانو ته د دې دپاره ووایي چې د ښځو سره به ظلم او زیاتیا نه کوئ د بعضې وخت کې د ښځو د خاوندانو ته ویم دې ستا کوروالا وغیره د انسان کوروالا ویم دې تا دپاره خپل والدین رشته دار تا دپاره پرېښي دي خپل کور یې پرېښي دي دې والدینو راغټه کړې ده د هغې د زړه ټوکړه ده او دا تا ته ناسته ده نو ته به د دې سره د انصاف زندګي تیرې مینه او محبت به داسې ورکې چې هغې نه ګورې خپل والدین او د خپل هر څه ته زندګي تا سره نوره باقي ده خپل کور او د الله رب العزت یو نظام یو تقسیم دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ډېره زورهله په دې وجه ورکړه چې ښځو ته د حق میلاو شي په زمانه د جاهلیت کې د ښځو سره بې انتها ظلمونه کېدل همدغه کفر دا لیک دی ښه دا په کتابونو کې موجود دی دیو دا ښځه ذات د انسانیت د لارې نه بر کړې وه دا الله رب العزت د نر مادې دپاره یو خدمتګاره پیدا کړې ده دا نر ماده د دې ښځې د سات نه یو منفعت راوچتی یو فایده راوچتی او دا د انسانیت کې نه ده داخله نو دیو په حیوانیت کې داخله کړې وه چې بس یو قسم حیوان دی خو انسان نه ده اسلام پهلا ترجیح ورکړه چې ګوره ښځه ذات انسانه ده رد یې وکړو په دې خبرو په کفر باندې رد وکړو او بیا د اسلام د ښځې له یو لقب ورکړو د ملغررې چې ګوره ته یو ملغرره یو جواهرات یې د دې دپاره ورکه حقیقت دی چې کله دا ښځه ذات د جواهرات خلک په پرده کې پټ ساتي ښکاری نه ساتي دې له لقب داسې ورکو چې ګوره ته یو جواهرات یې یو ملغلره یې ته ګوره په پردو کې به پټ ځان ساتې ځان به نه ښکاره کې د دنیا هر قسمه مخلوقات تا باندې اټیک کوي تو په پرده کې ځان پټ ساتي دغه کفر ښځه ذات بربنډی وایي دا د دې ازادي ده اسلام ښځه په پرده کې تاسو له به یو مثال درکم علما لیکي دا کیله شوه دا فروټ شو فروټ دا چې کله په پرده کې بند دی دا نسخه کېږي خو چې کله دا د پردې نه پوسته کې ته واړوه ګنټه کې دا ختمی خرابېږي کله چې ښځه ذات په پرده کې بندی دې کې الله رب العزت نورانیت اچوي یو حسن الله دې له ورکوي کله چې دا د پردې نه بار شي حسن ته الله علي
زه بعضې وخت کې ګورم چې کومه پردناکه ښځه نو هغه پردناکه ښځه د هغې حسن د هغې هر بدلي او کومه غیر پردناکه د هغې هر څه سیسټم بدلي. درېیمه خبره ښځو په میراث کې حصه ور نصیب کړه. زمانه جاهلیت کې ښځو ته بچا د انسانیت په لاره ګتل نه د میراث حصې نه وه. نو ښځو ته اسلام میراث کې حصه ور نصیب کړه چې ګوره ستاسو په میراث کې پروپره حصه ده. دویمه الله دې موږ مابین کې د ښار متعلق او د پنجاب متعلق نه ویم ګورئ صرف د پښتنو متعلق د موږ پښتانه ورونه الحمدلله په عبادات کې سخت مخلص دي، منځونه والا، روجې والا، حج والا، زکات کې ملک کمزوري دي او به د لور متعلق او به د خور متعلق په میراث کې صفر دي، حق نه ورکوي. خم د دې خبرې دی چې کومه لور یا کومه خور حق غواړي. دا زموږ د پښتنو په مزاج کې ټول پښتانه نه یادوم، تقریبا په سلو کې 98% ګډوډۍ شنه د دو پکې ښځې حق ورکوي. ګورئ 2% درته نه یادوم، 98% داسې ګډوډۍ شن دی. نو دې خپلو کومه لور یا خور حق په میراث کې وغواړي نو به د دې سره دا ورور یا دا والدین از رشتہ داریم کټ کوي، حق یې طلب خپل حق لور خور نشي غوښتلی. ما لا سوچ کو قانون خیشتا ما د صوبایي اسمبلی ته قومي اسمبلی ته یو خط لیکم او ورلیږم چې کم والدین یا کم ورور لور خور ته حق نه ورکوي چې د دې دپاره سزا تعیین شي، سزا چې د هر څه لپاره سزا تعیین ده چې دومره چې چا جاجوره مو کړو 15 کاله بقیې دي او دا ده چې د دې دپاره هم سزا تعیین شي چې قانون کې ولا یو حصه جوړه شي. نو الله ولا قانون ډېر اعلی جوړ کړی دی. نو الله دې مونږ معاف کړي، مونږ د خویندو او د لوریانو حق نه ورکو. یوازې ګوره چې دا بعضې خلک لا پکې دا خبره کوي وایي واده مو وله ډېر اعلی وکړو، ښایسته واده مو وله وکړو. دا یې حق و که نه؟ ته چې تا خبره کوې چې ما د خور او د لور اعلی واده وکړو، دغه شان دې ته خو هم د زوی اعلی واده کوې. په هغې خو چې کوم دی بیا هغه چا خبره د ما نه هم ګډی. نو د زوی په واده کې مونږ هر څه کوو او د خور او یا د لور په واده کې مونږ هغه شانته مقدار هغه حصه هم نه ادا کوو او بیا ورته لا حق وایو. دا د هغې حق نه دی، دا په والدینو باندې لازم دي. په والد لا لازم ده چې دی به د لور واده کوي په اسلامي طریقه او په والدینو دا لازم ده چې دی به د زوی واده کوي په اسلامي طریقه. دا د دې حصه د خپل حقه. البته خپل حق به تا سره شته په میراث کې، اب ورکې. او ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ، اکثر مال او جایداد خو د والد صاحب وي، والد صاحب چې پیسه کوي د هغه اختیارمند دی، خو چې کله د والد صاحب وفات شي نو دې ته بیا میراث وایي. دې کې بیا د هر چا خپل حق راشي.
دې کې بیا د هر چا خپل حق راشي. یو بزرګ یو عالم دین دی یو بزرګ تپوس له تلی و یو تپوس له تلی و نو هغه بزرګ وفات شو ډیوه لګېدلې وه نو هغه ډیوې سر مړه کړه په تیاره کې ورسره ناست و نو چا ورته وویل چې صاحب دا ډیوه درته لګېدله خو دا ولګوه که نه وایي نه وایي دا چې کله دا ډیوه لګېدلې وه نو دا د دې بزرګ ور ملکیت و اوس دا بزرګ چې وفات شو د دې ملکیت ته ختم شو دا د ورثاو حصه ده دې کې د دې بزرګ هغه حق ختم شو دا مال ترکه شوه وراثت شو حصه دار شو لہذا اوس د پردی مال نشم لګولی دا پردی مال دی بله زمونږ په دې قوم کې یو بله مسله ده یو مسله پکې ډېره عامه ده چې کله والدین ذهن کې یو خبره یاده وساتئ چې کله والدین حیات وي او دې په خپله ژوندانه تقسیم کوي دا میرا ذهن کې خبره یاده ساتئ نو دې چې زوی له څومره حق ورکوي دومره حق به لور له ورکوي ځکه دواړه په یو حساب برابروي مونږه معاشره کې دا وایو چې په یو رور باندې دوه خویندې دي مثال کې رور له مرله ورکوي لور له مرله ورکوي نه کله چې والدین په زندګۍ کې په حیات کې حصې ورکوي دا به ګورې پوره حصه ورکوي دی به داسې نه کوي چې دی به لور په یو حساب برابروي ګورې دا مسله ده کله چې والدین وفات شي بیا مسله بدله شي بیا په یو ورور باندې دوه خویندې شي کله چې په زندانه تقسیم ورکې مال ورکې حق ورکې بیا به یو شانتې بچی او لور به په یو حساب برابری او الله ویلی دی مونږ او تاسو نه وایو الله وی حق ورکوي حق ورکول یاد ساتئ که یو وروري او هغه د خویندو حق خوري قسم دی چې الله یې تیلي الله چاته حق پردی حق نه بخي نه معاف کوي ورته ایلی تی الله بله دا د زندګۍ کې به د نقصانات وي الله وی حلال رزق حلال روزي حلال شي لږه دی خو ستا په زندګۍ کې خوند او برکت او د دې مال او د جیداد د دې څه نه موږ ټول روان یو یو رب باقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ټول شیزونه فانی دي دا انسان فانی دی ختمېدو واله دی رب پاتې الله دې موږ ټول مسلمانانو له توفیق را نصیب کړي چې خویندو لورانو له خپل حصې سره حق ورکړي او ذهن کې یوه خبره بله یاده ساتئ په والدینو کې یو دا شی ما ډېر کتلی دا مسایل ماله بار بار راځي ځکه دا بیانوم چې یو والدین لور ته ځي او وایي چې ما ته خپل حق وبخه دا په اسلام کې نشته چې یو والدین لور ته وایي چې حق وبخه یا والد ته ځي چې لور ته وایي چې ما ته حق وبخه اسلام په دې رد کړی زه یو مسلې له تلی وم او په هغه مسله کې زه ناست وم ما ورته دا خبره وکړه چې ته د لور نه حق غواړې چې لور ما ته حق وبخه خو د دې زوی نه دې وبخه که نه زه ته خو نه وی او لوریانو ته دا خبره کوو چې حق وبخه نو دا اسلام په دې رد کړی دا به نه کې نو الله رب العزت موږ ټولو مسلمانانو له توفیق را نصیب کړي چې حقوق ورکو حقوق تاسو مخکې کتابونه وګورئ غټ غټ کتابونه په حقوقو لیکلی شوي دي
اسلام هر چاته خپل حق ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم په خطبه کې بل خبره وکړه، یا ایها الناس، اے خلکو، اعلان یې وکړ، اے خلکو، لا نبی بعدی، زمانه پس بل نبی دنیا ته راتک ویل نشتا. نبی صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت په تر قیامت قائمی. حدیثو کې راځي، بار بار راځي، قرآن کریم کې ذکر دی 22 سپاره کې 2 نمبر رکوع کې، ولكن رسول الله وخاتم النبیین. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. دا اعلان وکړو زمانه بس دنیا ته نبوت والا څوک نشته، رسالت والا څوک نشته، زه خاتم النبیین یم. دلته کې رد شو په دغه قبیله باندې قیدیانی، ملعون مرزا غلام احمد قیدیانی، د پیرنګیانو بچی، چې هغه په دا خبره چې زه الله رب العزت ماته نبوت او رسالت را کړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک دی، زمانه پس په کذابین، 10 کذابین د جھوٹ د نبوت او د رسالت دعوه به کوي، او دا به د دې نه پس به بیا قیامت قایمیږي. علماو حساب لګولی تقریبا ته 27 پورې رسېدلي، تر 27 پورې رسېدلي نو 3 لا پاتې دي، لکه دا غلام محمد قیدیانی ملعون والا. نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسیلمة الکذاب یو ملعون خبیث د نبوت دعوه کړې وه. نبی صلی الله علیه وسلم صریح فرمایلی دي، نو دا ذهن کې یوه خبره یاد ساتئ، چې ګوره موږ د یهودو سره تعلقات قایم ساتو، د هندوانو سره تعلقات قایم ساتو، د عیسایانو سره تعلقات قایم ساتو. هر هغه سړی چې هغه ځان په خپل مذهبیت په نام باندې هغه ځان ته یو لکه عیسائی ځان ته فخر سره و چې زه عیسائی یم، یهودي ځان ته فخري و چې زه یهودي یم، مسلمان ځان ته فخري و چې الحمدلله انا مسلم، زه مسلمان یم، اذان تسلیموي د دې خبرې. قیدیانین د مسلمانانو په جامه کې منافقان دي. قیدیانې دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم. نو علما لیکي، او دا د دې زمانې فتنه ده، نو علما لیکي چې د دې سره تعلقات په اس قسمه نه قایمه، یارانه، دوستانه، تعلقات، رشتہ وغیرہ ارسه دا به نه قایمه. به تر دې پورې علما لیکي چې د دې کم شیزونه دي د دې استعمال به هم نه کوئ، ځکه چې د دې فایده هم دې خلکو له ورځي. نو چې څومره وسم کېږي زه په ځای د دې هغه قیدیانانو پوسټرې لګېدلي دي، بهر جومات کې به لګېدلې، تقریبا زه به داسې ووایم
په هره مدرسه کې لګېدلې دی ځای په ځای او بیا چې دا شی د قیدیانیانو دی دا نو هر هغه شی چې تعلق یې د قیدیاني سره وي هغه به نه استعماله ممنوع دی د متاخرینو د علماو فتوا ده نو چې اوس هم کېږي او ځان د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت تسلیمو مونږه شکر الحمدلله نو د دې شیزونو نه مونږ له پکار دی پرهیز ټیم نشته انشاءالله آینده جمعه به بیا تاسو ته په دې خبره کوم چې دا بعضې خلکو دعوه کوي لکه تقریبا ډېرو خلکو دعوه کړې ده ښځو هم پکې دعوه کړې ده د نبوت او د رسالت چې دا دعوې څنګه کړې ده او څه په حساب سره یې کړې ده نو انشاءالله آینده جمعه به ته بیا د دې متعلق خبره کوم الله رب العزت دې مونږ او تاسو له ټولو مسلمانانو له د اعمالو توفیق راڅکي او خدای دې مونږ د خاتم النبیین سره محبت پیدا کړي صلی الله تعالی علیه وسلم